نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عطاء بن أبي رباح رحمة الله تعالى عليه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ ياسين في صدر النهار قضيت حوائجه. دا یو حدیث ته چې په دې کې پیغمبر علیه السلام مبارک د سورة یاسین هغه فائدې بیانوي. عطا بن ابي رباح رحمت الله علیه فرمایي چې وایي ما ته د حدیث د پیغمبر علیه السلام مبارک نه را رسېدلی دی او فرمایي پیغمبر علیه السلام مبارک چې چا سورة یاسین د ورځې په شروع کې ولوسته د هغه د ټولې ورځې حاجتونه به پوره شي. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې کله یو انسان سحر را پاسېږي مطلب او د لمونځ وکړي د هغې نه وروستو مطلب چې څنګه ورځ شروع کېږي نو د هغه ابتدا هغه شروع د سورة یاسین نه وکړي، یعنې مطلب د سورة یاسین تلاوت وکړي. یو طرف ته تلاوت شو، بل طرف ته چې کوم دی نو دغه یو صورت لوستل دې سره به الله رب العزت وایي دغه انسان هغه ټول د ورځې چې کوم پوره حاجتونه یې دا به ولې پوره کوي، نو چې کوم شرعي حاجات دي هغه به الله پوره کوي. نو په حدیثو کې د سورة یاسین ډېر زیات فضایل راغلي دي و یو روایت کې راغلی چې د هر یو څیز چې کوم دی نو یو زړه وي او د قرآن زړه چې کوم دی نو دا څه دا سورة یاسین دی. وایي څوک چې قرآن یعنی مطلب څوک چې سورة یاسین لولي د الله جل شانه هغه ته د لسو قرآنونو ثواب ورکوي. څوک چې سورة یاسین لولي د هغې تلاوت کوي نو وایي د هغې دومره ثواب کېږي لکه د چې لس پیرې قرآن مجید چې کوم دی نو دی سره ختم کړی وي. وایي دغه رنګې یو روایت کې راغلی دي چې الله جل شانه فرمایي چې سورة طه او سورة یاسین دا وایي د اسمان او د ځمکې د پیدا کولو نه زر کاله وړاندې ولوسته، یعنی الله رب العزت په خپله باندې وایي سورة طه او سورة یاسین دا د ځمکې د اسمان د پیدا کولو نه زر کاله مخکې ولوسته. وایي چې کله فرشتو واورېدو نو وایي هغې ویل چې یاره خوشحالي ده د هغې امت دپاره وایي په چا چې به دا قرآن نازلېږي او خوشحالي ده د هغې زړونو دپاره څوک چې به دا اوچتوي یعنې یادوي بیا. وایي فرشتو وي چې یاره د هغې خلکو دپاره خوشحالي ده څوک چې دغه یاد کي او څوک دغه وایي تلاوت یې کوي، دغې خلکو دپاره خوشحالي ده او د هغې امت دپاره د چا باندې به دا نازلېږي. او خوشحالي د هغې ژبو دپاره څوک چې به د دې تلاوت کوي. په یو حدیث کې دی چې څوک سورة یاسین خالص د الله تعالی د رضا دپاره ولولي وایي د هغه ړومبنې ټول ګناهونه معاف کېږي. یعنې سورة یاسین چې دی څوک خالص د الله رضا دپاره لولي وایي د ده به ړومبنې ټول ګناهونه معاف کېږي. نو وایي بس دا صورت چې کوم دی دا په خپلو مړو باندې لولی ثواب یې هغې ته رسي. یو روایت کې راغلی دي چې د سورة یاسین نوم په تورات کې چې کوم دی نو دا منعمه دی، یعنی په خپل لوستونکو دپاره د دنیا او د آخرت په ښېګړو شامل دی او د دنیا او د آخرت مصیبت لرې کوي او د آخرت ویره لرې کوي، یعنی د انسان نه به د آخرت هغه یره هم لرې کړي او د دنیا هغه مصیبتونه به او د آخرت هغه مصیبتونه به ختم کړي الله تعالی. وایي د دې صورت نوم رافعه او خافضه هم دی، یعنی د مؤمنانو مرتبې اوچتونکي او د کافرانو درجې ښکته کوونکی دی. د یو روایت کې دی چې د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وایي چې زما زړه غواړي چې سورة یاسین زما د هر امت په زړه کې وي. یو روایت کې دی وایي چا چې سورة یاسین هره شپه ولوسته وایي بیا مړ شو نو وایي د شهید مړ شه، یعنې د مرتبه د شهید شوله. بل یو روایت کې دی چې څوک سورة یاسین لولي د هغه بخښنه کېږي او چې څوک یې د لوږې په حالت کې لولي موړ به شي، یعنې مطلب یو سړی ته د رزق تنګي ده حالات یې کمزوري دي دی د سورة یاسین لولي الله پاک به چې کوم دی نو دله رزق ورکوي. وایي چا نه چې ځناور سي یو څه ځناور ورک شي او بل یو څیز ورک شي او دی ولولي هغه به ورته الله پیدا کړي. او چې څوک یې په داسې حال کې ولولي چې د خوراک د کمېدو یره وي نو هغه خوراک به کافي شي، یعنې یو ځای کې مطلب د ده کره میلمانه راله اچانک د خوراک د کمېدو امکان دی کمی راځي نو ډېرې ځکه یې ډېرې زر زر سورة یاسین ولولي هغه به الله چې کوم دی الله د هغه پوره کړي دا به ورله کافي شي. او چې داسې کس څخه یې ولولي چې د هغه زنکدن وي نو په هغه به زنکدن اسان شي. چې کله یو انسان زنکدن وي مري هغه ته کوشش کوي چې تاسو سورة یاسین وایي دې سره به الله رب العزت د هغه زنکدن اسانوي. او چې داسې ښځه چې د هغې ماشوم پیدا کېږي هغې له ولولي او مطلب په هغې باندې اوبه دم کړي او هغه اوبوس کړي هغه تکلیف به چې کوم دی نو الله اسان کړي او هغه به الله ختم کړي. مختلف احادیث مبارکو کې د سورة یاسین چې کوم دی هغه بلا فضایل راغلي دي. دلته چې کوم دی دا یو څو دی فضایل اعمال والا کتاب چې والا چې کوم دی دا د ذکر کړي دي
نو کوشش کوئ چې د ورځې هغه ابتدا تاسو د خپل چې کوم دی هغه شروع کوئ دا د سورة یاسین نه کوئ بله پیدې دي پکې لکه مطلب دا چې د رزق کمی انسان راشي نو راشي که چېرې ته مړ شې ستا مرګ د شهادت دی مطلب دغه هم یو اوچته مرتبه ده او نور چې کوم دی نو الله به ستا حاجتونه پوره کوي ټول نو کوشش کوئ د خپل هغه ورځې شروعات چې کوم دی هغه څه دی د سورة یاسین نه کوئ